درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب النهي عن التطير. بدشګوني، بدفعلي او یو څیز یا یو ځای یا یو کس سپیره ګڼل دا منع دي. سپیره ګڼل منع دي. یو سړی وایي که نه، وایي دا فلانې کس ما پورې سپیره شو، دا فلانې کار را پورې سپیره دی، دا فلانې څیز دا سورلي دا څاروی دا را پورې سپیره شو، سپیره دی، دا فلانې ټیم او وخت سپیره دی. نو دا ښه په دل او دماغ کې کېنو چې مونږ کومه پاکه کلمه ویلې ده که نه، لا اله الا الله محمد رسول الله، او مونږ په کوم الله پاک باندې ایمان راوړی دی، په کوم پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړی دی، په کوم کتاب زمونږ ایمان دی قرآن شریف باندې، او زمونږ چې کوم دین او شریعت دی مونږ خدای رسول قرآن دین او شریعت دی نه منع کړي یو چې یو څیز ته سپیره ووایو، یو ځای ته سپیره ووایو، یو وخت ته سپیره ووایو، یو کس ته سپیره ووایو. ځای، وخت، څیز، کس، یو شی هم سپیره نشته. سپیره معنا څه ده؟ بې خیره، بې بره، بې برکته. سپیره معنا څه ده؟ بې خیره، بې بره، بې برکته. یو ځای که چا پورې سپیري که نه، دای مطلب به دی چې په کوم ځای کې دا بنده ګناه وکړي نو دا ځای د دپاره سپیره شو، د ده د ګناه د وجې نه، مخکې نه نو سپیره، د ګناه بې برکته کړو. دغه شان په کوم څیز ګناه وشي نو دا څیز د بې برکته کړو د دې ګناه د وجې نه. کوم وخت کې بنده ګناه وکړه نو دا وخت د بنده د دې خپلې ګناهو د نافرمانۍ د وجې نه بې برکته کړو. کینې د مخکې نه په ځای کې سپیره توب شته، نه په زمانه کې، په وخت کې، نه په څیزونو کې، او نه په اشخاص او کسانو. دا خبره چونکې د جاهلیت د دور وه، جاهلیت هغه دور ته وایي که نه چې هغې کې دا د دین رڼا نه وه راغلې، نو هغې کې قسم قسم کارونه خلکو کول، عملونه هم خراب وو، اخلاق هم خراب وو، او عقیدې خو یاسې هم په سر مړې وي. د عقیدې دا یو مسله وه چې هغې به څیزونه او کسان او وختونه او ځایونه دا بیا ځان پورې سپیره ګڼل. زمونږ پیغمبر علیه السلام چې تشریف راوړو په دې خبره ډېر سخت زور راوړو چې ګوره سپیرهتوب څه چیز کې نشته دی. د دې په هکله دا 1404 نمبر حدیث مبارک دی. د دې کتاب د ریاض الصالحین مؤلف یحیی النووي رحمه الله فرمایلی دي فیه الاحادیث السابقة فی الباب قبله. د سپیره ګڼلو په باره کې یو خو د دې نه مخکې احادیث تیر شوي دي. کوم ورونو ملګرو چې درس کې باقاعده شرکت دی ته پته ده چې په دې موضوع باندې مخکې احادیثو کې خبره تیره شوې ده، خو اوس د دې په باره کې مستقل حدیث بل ذکر کوي. 1674 نمبر حدیث دی. وعن انس رضی الله تعالی عنه قال، زمون سردار سیدنا حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی دا حدیث. الله پاک د حضرت انس رضی الله عنه نه راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلې ورکړي. قال فرمایلی دي قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي لا عدوا، عدوا نشته دی، عدوا نشته دی. څه مطلب دی عدوا؟ بیماری د یو نه بل ته لګېدل نشته دی، بیماری د یو نه بل ته لګېدل. د هغې خو داسې وضاحت شوی دی. وی ګوره دا خبره به مونږ په زړه منو. یو څلور څیزونه دي که نه، څلور څیزونه دا الله پاک اسبابو کې نه دي ایښي، دی ځان سره ساتلي دي. یاد یې ساتئ. یو رزق، رزق دا الله پاک خپل قبضه کې ساتلی. که اسبابو کې وی نو په کار دا و چې دا بېروزګاره خو مړه وی د لوګي، یا که د چا په وس وی نو زما په وس خو کوې دا ټول به مړه اوس. زمونږ په وس کې کوې که نه رزق، دا چا ځان سره ساتلی؟ الله. رزق. بل مرګ چې الله یې پوره نه راوستي که نه څوک به تې څه وباسي. بل عزت، عزت
چې الله پاک ول عزت ورکول غواړي کدا ټول جهان هم داغه د عزت د پاره پروګرامونه شروع کی کنه په موبایلونو باندې دا اوس نور کوم کیسې راوتی دي د عزت کولو د پاره خو الله پاک د څه فیصله کړی دا څوک عزت کولې شي او دغه شان صحت وګوره دا بیماری را وستله او لری کول دا د الله په لاس کې دي ها وی بیماری یو نه بل ته نه لګي د حدیث کې لا عدوا بیماری د یو نه بل ته یو سړی وای کنه چې دا خو لګي دا نو بیا دنه دا تاسو کدا اړم بنی کستا کچا نه لګي چې ال تمنی چې دا چا راوسته دا چې دویم کس باندې چا راوسته الله پاک راوسته د دریم کس باندې الله پاک راوسته دا د نبی له صلوات والسلام خبره ده ولا تیرتا او سپیرتوب نشته دی سپیرتوب نشته دی بیا ما یو زې څوک سپیره غني دا نشته دی په دین سپیره زې نشته دی یو وخت څوک سپیره غني یره دا ټیم سره سپیره دی نو وخت هم سپیره نشته دی دا شان یو سیز څوک سپیره غني وی چرګ بانګ ویلو چرګان خو وی خیر دی خو چرګ ویلو وی دا سپیره شواله لکه په بانګ څوک سپیره کیږي بختور کی نو سیزم سپیره نشته دی او دا شانتي اشخاص کسان دې کوم سپیرتوب نشته زمونږ اوس هم خلک دا وایي الله چوک کې مې بس هر پلانې ولې دوست خدای خیر دا بستر ګورو وته منو ويعجبني الفال نبی له صلوات والسلام فرمایي وی نیک فالی می خوخه ده نیک فالی راته خلک نیک فالی څه ته وایي قالوا صحابه پختنو کو عمل فالو دا نیک فالی لا څه ته وایي قال كلمه طيبه نبی له صلوات والسلام فرمایل د ښې خبرې ښه مقصد اخیستل د ښې خبرې ښه مقصد اخیستل لکه نبی له صلوات والسلام د هجرت په شپږم کال باندې 1400 صحابه ځان سره مرګري کړي دي لیکن نارینم دي زنانم دي د مدینه طیبین عمرې لاره روان کافرو ته پته ولګي مکه د کافرو قبضه کې و کافر ورته ویل نشي کولای عمره ډېر جرګې وشو خپلو کې جرګه وشوه او جرګې بتلې او ناکامه کېدې به کله کله داسې کېږي جرګه بتلا او ناکامه کېده به جرګه بتلا او ناکامه کېده به یعنی حالات سختو اخر کې د کافرو د طرف نه سهل یو سړی سهل نامه و سهل او د دې نامو مو بیا په کتاب کې خپل معنی دي د هر چا د نامې خپل معنی ده نو د سهل د سهولت نه دی او سهولت څه ته وایي نرمۍ ته اسانۍ ته او دا معامله خو سخته شوې وه پیچیده شوې وه نو چې د کافرو د طرف نه دغه وخت کې لا سهل مسلمان شوی نو د کافرو د طرف نه او د سهل د نامې څه معنی ده سهولت اسانی نرمي نو چې کله اره مخامخ شو کنه او نبی له سلام ته پته ولګیا چې سهل په معامله کې رالو سهل نو نبی له سلام نیک فالی داسې ونیو د نامې د معنی نه ښه مقصد واخیستو یوز بکار الله پاک سهولت سره کې سهل پکې رالو په دې سخته معامله کې چې سهل رالو نو د سهل د دې نوم نه د هغه معنا مراد واخیست او معنی څه اسانتیا اوس به الله سو کی اسانه کی دا جرګه به کامیاب شو واقعي دا سو چارالو جرګه کامیاب شو بهترینه فیصله د اسلام په حق کې شو د کافرانو په حق کې مخواغه ټیم سره ډیرو ته پکې به ایمان نصیب شوی د اسلام نصیب شوی نو خو د نامینا خستا معنا چې وی هغه په موقع باندې چې سمونو خریدي ته ویل کېږي نیک فالی داشته نه یعنی آسان ټکو کې به دا وایو چې بختورواله شته سپیرواله نشته دی بس لنډه خلاصه دوه ټکو کې راغونډه شو خبره بختورواله شته دی او سپیرواله نشته دا زیرا پوری بختور شو دا سی ویل شي دا وخره پوری بختور شو دا سی ویل شي دا سیزرا پوری بختور شو دا کس بختور شو دا صحیح ده دا خبره خو سپیره شو د دې موږ خپل پیغمبر علی السلام منه کړیو منه کیږو ان شاء الله صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم مانزه سبق وقنا عذاب النار ته کوم پرون ویل سمانه وا او یا الله مونږ بچ کا د جهنم د هور د عذابنا او بیا سلام السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله سلام دی پتا سبحان او رحمتنا د الله سلام دی پتا سبحان او رحمتنا د الله یا ارحم الراحمین والجلال والاکرام اللهم انك عفو كريم صلى الله عليه